د یونیسف نړیوالې ادارې د کال 2019 د یو رپورټ لمخه په پاکستان کې کم او زیات 1.5 میلیون سټریټ چایلډز موجود دي. په کال 2020 کې د یوې بلې سروې مطابق په پیښور ښار او ضلع خیبر کې د داسې قسمه ماشومانو شمیره 500 پورې ښودل شوې ده. په دې اړه په پښتونخوا کې 19 سنټرې کار کوي چې دغه رقم ماشومانو ته د تعلیم، صحت او روزګار موقع ورکوي. په ضلع خیبر کې د چایلډ پروټیکشن 2 مرکزونه موجود دي، یو په باړه او بل په لنډی کوتل کې، کوم چې کال 2020 نه تر دې دمه پورې خپل هلې ځلې پیل ساتلي. موږ د سیاق کول خدمت فاونډیشن د یو سیستم د هغه جوړ کړی دی چې مطلب دغه ماشومان د ایجوکیشن نه پاتې نشي او ایجوکیشن څنګه پاتې کیږي چې غربت ته وجه نه پاتې کیږي. نو هغه چې کوم دغه دی وجه خدمت فاونډیشن داسې د یو اداره ولا کول کړی دو او د ادارې چې کوم دغه ولا هر یو سکول چې څومره غوډي کنه ضرورت یا ولا خدمت فاونډیشن پوره کړ. دا تقریبا موږ سره ټوټل تعداد چې سټرینث کوم دی 19 موږ سره 71 دی او په دې کې موږ سره تقریبا 30 جنکې سبق وای او سره کوم د 41 تعداد چې کوم دی کنه هغه موږ سره د لکانو دی. په ضلع خیبر لنډی کوتل کې زیاتره ماشومان که یو طرف د کور د سارنې او د معاش ذمہواری پیل کوي، ولې بل خوا دوی مزدورۍ نه پس په فارغ وخت کې دغه سنټر نه زده کړې هم ترلاسه کوي. هلکانو سره په دې کې ګڼ شمېر جنکۍ هم برخه اخلي. هم زمانم د کلسم غاګر سره تعلق ساتم، ما کباډ راټول ورسره راستم سکول کې دا لکه ما ډېر شي نه زده کړ. پلار مې ناروغه دی، ان شاء الله زه چې غټه شم تعلیم حاصل کوم ما به ډاکټر جوړیږي، زه به ټول کوم خدمت کوم. زمانم د پرشته زګر سره تعلق ساتم، منګ ډېر غریبانان او زه کباډ راغونډو ما زه یو رسرجي ولیدم او ما راځه مثلا زه چلته سکول کې داخله کوم او زما پلار سره خبرو وکړه او مونږ ډېر خوشاله او مونږ ډېر شي نه زده کوم. د چایلډ پروټیکشن په دغه سنټر کې کارکونکو د سرکاري او غیر سرکاري ادارو څخه د امداد مطالبه وکړه او ویل چې زموږ مقصد نه صرف د داسې قسمه سټریټ چایلډز ته ښه روزنه او تعلیم ورکول دي، بلکې ورسره به دوی ته د روزګار ګټورې موقع هم په لاس ورکو. فواد خان، سونو پښتونخوا، ضلع خیبر لنډی کوتل.